چاته وایي شته او چاته وایي نشته. خلک هم د دین نه لرې کړه، خلک هم د قرآن نه لرې کړه، خلک هم د احادیثو نه لرې کړه. د دلایلو خبرې کې نو دومره دلایل به راته ولګوم قسم په خدای چې عقل به دې اریان شي. د دلایلو انبار به راته غم در سره د خپلې عقیدې نشته چې عقیدې ته د بېلچا ړمه کم ډېران دی د غیر الله نه امدادونه ته غواړې. د تصوف چغې ته وې ستا مشران وایي چې په دې اړه باندې یو حرکت راځي او بیا ټوپ ووي دا د نقشبندیت اثر دی. عقیده د ډېران ده او چغې یې جوړه کړي تراویح شل دي او کاته دي. سیدنا عمر باره کې چې کومې خبرې کوي چې عمر چل کړی وې ستا د احنافو کتابونه چې درته په کړی کېدم که نه نو انور شاه کشمیري دې هم دې له راغلی دی چې انصاف دا دی چې تراویح اته رکعته دي. دا د دیوبندیانو پلار لیکلی دی انور شاه کشمیري. دا داسې نه چې دغه دی پاپړ خرڅول یا سیکل کې پنچر لګاو نه. دا ښه لوبغاړې مولا دی په دیوبندیانو کې. دوی وایي دا د دیوبند چلتا پرتا کتبخانه ده وایي چلتا پرتا کتبخانه دی وایي چې انصاف دا د لامناس دې کې به جنګ نه چې تراویح بس اته رکعته دي او سره د وترو 11 دي بس. سره د غیر مقلدینو نه یو سوال کوم چې دیو د حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها دا روایت پیش کوي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په رمضان او غیر رمضان کې 11 رکعاته کول او دی وایي چې د 8 رکعاته تراویح دي او دا 3 رکعاته وتر دي. نو دیو زه تاسو کوم چې یو خدا ده چې په دې کې رمضان او غیر رمضان راغی. تاسو چې په رمضان کې د 11 رکعاته کوئ مثلا تاسو 8 رکعاته کوئ او 3 وسره وتر کوئ نو دا تاسو په رمضان کې صرف کوئ او په جمع کوئ په جماعت سره کوئ نو دا بیا تاسو په غیر رمضان کې ولې نه کوئ. په روژه کې خو تاسو په جماعت سره کوئ او په بوزه کې څوک ورته کوجه وایي. په غیر رمضان کې تاسو بیا په جماعت سره ولې نه کوئ. د تاسو په جماعت سره ولې کوئ. بیا بله خبره دا ده چې حضرت عایشه رضی الله تعالی سو وایي 6 رکعاته نشته. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها د هغې کور د مسجد سره یو ځای او پیوستو او عمر رضی الله تعالی عنه په 15مه هجرۍ کې 6 رکعاته تراویح شروع کړې. کم دی په 57 هجرۍ کې حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها هغه وفات شوه. 42 سال دغلته په مسجد نبوي کې تراویح کېدې. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها په دې رد ولې نه کو. هغو ته ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه ولې رد نه کو. نور صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ولاړو هغو رد ولې نه کو. هغو ته دا روایت معلومو وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. دا روایت ټول صحابه کرامو ته یادو. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها ته یادو. دا حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها نه څوک په بدعت کې سخت، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نه څوک د دین په دې امورو کې سخت چې د دین خلاف چا کار کاو. د عمر رضی الله تعالی عنه تور به همیشه دا بار وه او تیره به وه د سړي نه به سر کټ کاو چې چا به د دین خلاف خبره کوله. نو په مسجد نبوي کې دا تراویح شروع وي. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها ولې په هغې رد نه کو. ولې نه ویل چې دا بدعت دی چې تاسو ته بدعت وایې. صحابه کرامو ولې په دې رد نه کو. د سلف صالحینو د هغو معمول را روان دی په دې باندې اجماع ده او دوی اجماع نه مني. او تا د دلایلو خبرې کې نو دومره دلایل به راته ولګوم قسم په خدای چې عقل به دې اریان شي. د دلایلو انبار به راته ولګوم دومره دلایل به راته ولګوم او دومره دلایل به راته پیش کړم چې عقل به دې وخوځي. زه تا ته یو څو دلایل داسې سرسري وړاندې کوم د 6 رکعاتو تراویحو چې نبی علیه الصلاة والسلام به 6 رکعاته تراویح کولې. 3 شپې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په جماعت سره کړي وي او بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې یری نه پرېښودی چې زما په امت باندې فرض نشي، زما په امت باندې فرض نشي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د عذر د وجنه پرېښودل په جماعت سره د تراویح او د عذر د وجنه چې یو څیز پرېښودلی شي هغه حکمن معمول ګڼلی شي. نو دا گویا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم معمولو مونږ به داسې ووایو ځکه د عذر د وجې نه پرېښودلی شوی او دا عذر و ځکه چې زما په امت باندې فرض نشي. یره و د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. بیا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه
د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا تمنا پوره کړه او په جماعت باندې ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه په هغې پسې صحابه کرام را جمع کړه او 10 رکعاته تراویح شروع کړي. نو بیا چې کم دی عثمان رضی الله تعالی عنه او حضرت علی رضی الله تعالی عنه همدغه رنګې دا معمول را روانو، دا طریقه کار را روانو، 10 رکعاته تراویح په دې باندې اجماع ده، همدا داسې را روانو. اوس ته وایې چې عمر رضی الله تعالی عنه خو 10 رکعاته نه دي کړي، څه دلیل دی؟ نو زه درته دلیل پیش کوم. حضرت صاحب بن یزید رحمهم الله فرمایي هغه وایي كنا نقوم في زمان عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه ب20 رکعة والوتر. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په زمانه کې به 10 رکعاته تراویح وي او 3 رکعاته به وتر به کول. ښه همدغه رنګ امام نووي او امام سبکی او امام سیوطي رحمهم الله دې حدیث ته صحیح ویلی دی. او حضرت یزید بن رومان رحمه الله فرمایي وكان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في رمضان ب23 ركعة. وی خلقو با یعنی صحابه کرام و تابعینو با د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې په رمضان کې 23 رکعاته منځ کولو، یعنی 10 رکعاته به تراویح وي او 3 رکعاته دا به ویترو. او دغه رنګې محمد ابن کعب قریظي رحمه الله فرمایي وكان الناس يصلون في زمان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في رمضان 20 ركعة. وی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې به خلکو په رمضان کې 10 رکعاته تراویح کولې او 3 رکعاته به یې وتر کول. امام ترمذي رحمه الله دا غیم قول له اکثر امام ترمذي رحمه الله فرمایي چې اکثر د اهل علمو 10 رکعاته تراویح قائل دي، لکه دا خبره د علی رضی الله تعالی عنہ، د عمر رضی الله تعالی عنہ، د نبی صلی الله علیه وسلم او نور ډیرو صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین را نقل ده. او مولا علی قاری رحمه الله فرمایي په مرقات کې وی په 10 رکعاته تراویح باندې هغې تفصیلي بحث کړی دی، خو د هغې په اخره کې فرمایي چې اجمع الصحابة على ان التراویح 20 رکعة. وی د صحابه کرامو رضی الله تعالی عنہ په دې خبره باندې اتفاق دی، اجماع ده چې تراویح 10 رکعاته دي. صحابه کرامو هیڅ چا هم په دې کې اختلاف نه کړی چېرې تراویح 8 رکعاته دي. او د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله د هغې قول عمده دی. ابن تیمیه رحمه الله قول دا دی، ابن تیمیه رحمه الله فرمایي چې ابی ابن کعب به مهاجرینو او انصارو ته 10 رکعاته تراویح کولی. صحیح ده. او یو کس هم د دې نه انکار نه دی کړی، نتیجه سره ووته غیر مقلدینو. نور که تاسو نه دی تاسو وایئ چې یاره موږ تاسو سره کینو، تاسو ته موږ دلایلو انبار ولګو، دا خو تاسو عوام دوکه کړه. خلک تاسو د منځونو نه ویسته، خلک منځونه نه کوي ستاسو د لاسه، ستاسو د لاسه خلکو منځونه پرېښودو، خلکو سنت پرېښودو، خلکو عبادت پرېښودو، خلکو دین پرېښودو. ستاسو د لاسه څوک جومات ته نه راځي، ستاسو د لاسه خلک دین ته نه راځي، ستاسو د لاسه خلک قرآن ته نه کیني، ستاسو د لاسه خلک منځونه نه کوي، ستاسو د لاسه خلک سنت نه کوي. جومات ته که ورشي د جمعې ورځې ټول خلک به د سنتو نه وځي، د جمعې منځ صرف 2 رکعاته کوي، سنت هیڅوک نه کوي. دا ستاسو د لاسه، چاته وایي شته او چاته وایي نشته. خلک هم د دین نه لرې کړه، خلک هم د قرآن نه لرې کړه، خلک هم د احادیثو نه لرې کړه.